بسم الله الرحمن الرحیم. زه اعظم خان د پاکستان مسلم لیگ نون پی کې 72 امیدوار یم. دا کوم الیکشن په 8 فروری باندې چې وشو دا الیکشن نه دی، دا سلیکشن دی، دا مونږ بالکل نه منو. زمون په حلقه باندې چې کوم الیکشن او دا کوم منتخب شوی دی دا بالکل سلیکشن شوی دی. دا په 3 و 4 نمبر باندې راغلیو. زمونږ اوټونه پټ شوي دي. مونږ دا الیکشن بالکل نه منو. که چیرې دا الیکشن یا دغسې منتخب نمایندګان په داندلی باندې دی برقراره شو نو دا به زمونږ د دې حلقې دپاره، زمونږ صوبې دپاره به دا یو خطرناک ثابتېږي، ځکه چې په میرټ باندې راتګ پکار دی. دویم او دریم نمبر والا چې دی هغې راځي او دغه کېږي شپه په شپه باندې غلا وشوه، زمونږ اوټونه پټ کړی شو او چې کوم مونږ اوټونه اخیستی شوي وو د فارم 45 مطابق هغه اوټونه چې دی مونږ ته میلو نه شو، هغه بل پسې ولیکل. نو شپه په شپه باندې خلاص شوې ده. د دې خلاف به مونږ اواز اوچتو. د الیکشن کمیشن لومړی دندلې دا ده چې هغه ایسي ګانې په مونږ باندې ریټرن افسران کړ. دا پکار دا وه چې مخکې څنګه شیشن کورټ کې به عدالتونو ججان صاحبان به هغه آزادو، خود مختارو، هغې د چا پریشر کې نه راتله. نو هغه ټیک ټاک لین روانو چې کله ایسي ګانو ته دا سیزه واره شوې د پیاز او ټماټرو چک د ریټ چې دی هغې نشي چک کولی. تاسو پېښور دلته راشه د اشنغرۍ وګوره، زموږ مطرح وګوره، د 450 روپۍ کیلو نه واله تر 750-800 روپۍ پورې کیلو په یو بازار کې او په یو ځای کې ریټونه خرڅېږي. ملاوټونه دي، د هغې دا کار دی. هغې دا نه چې زما د مستقبل او زموږ د عوامو د مستقبل فیصله دی په جعلي طور باندې کوي. د هغې دې بالکل احتساب وکړی شي. زمونږ د موجوده حکومت چې کوم را روان دی، که هغه صوبایي دی که وفاقي دی، لومړی احتساب دی د دې نه شروع شي. د دې چې کوم کار دی هغه کار دی نه کوي. د دې دا الیکشن چې دی مونږ دا مونږ نه منو، د دې مذمت مونږ کوو. لہذا د دې د ری کاونټینګ وشي، که چې چا حق و حقدار ته د حق میلو شي. مونږ دا وایو چې چا حق دی رودړي بکسي او د عوامو په مخامخ دي کې دي فارم 45 په ټول مونږ راولو. زموږ څومره کینډیډیټ چې دي چې د چا حق جوړېدو هغه ته د خپل حق میلو شي، که هغه د هرې پارټۍ وي، که هغه د جماعت اسلامي وي، که هغه د پی ټي ای وي. او ښکاره خبره چې چا ګټلې ټولو ته پته ده. لہذا حقدار ته د خپل حق میلو شي. که دا حق میلو نه شو نو د دې خلاف به مونږ خاموش نه پاتې کېږو. مونږ به دا اواز اوچتو، تر هغې پورې به اوچتو چې حقدار ته حق نه میلو شوی.